السلام علیکم قدرمنو کتونکو زه مازر حسین تاسو ګورئ بازی را نیوز. لکه څنګه چې تاسو پته ده بازی را نیوز تاسو ته مختلف پروګرامونه راوړي. دا وخت را سره معشوم شاعر او ارمان سراج صاحب را سره موجود دی. د هغه سره به خبرې اترې کوو. ارمان څنګه حال دی؟ ښه طبیعتونه دې ښه دي؟ د خیره کم ځای نه راغلی؟ د خیره دونه لېر نه راغلی او بیا سوات ته دې سفر وکړو، بیا په مشاره کې شریکت چې زه خو اصل کې د سوات یم. ټیک ته جي او د سوات کې د فاضل سره تعلق د بر سوات هغه ځای نه راغلی یم. سعید صاحب هم ډېر مهم دی ځکه د پروګرام له لارې په دې کې شرکت وکړو. مننه سهیل صاحب. پروګرام تاسو وکړو، یقینا ډېر شاعران په کې موجود وو. ارمان دا راته ووایه چې نن سبا خلک دنیا چې دي هغه شاعران کې تا ډېر په وړوکوالي باندې چې کوم دغه شاعري آغاز کړی دی، څه سوچ دې لرو؟ یقینا ډېر خلک غواړي چې ما هم شاعري زده کړم، نو دا څنګه زده کېږي که نه دا په زړه کې داسې راغلي؟ دا خو داسې د معمول سره خلک چې کوم دی بلد کېږي. نو زموږ کور کې چې کوم دی نو ټول زما والد صاحب شاعر دی. زما والد صاحب د ډېرو شاعرانو سره کښېني پاسي، نو زه به هم د هغو سره ګرځېدم او داسې په دې شاعرانه ماحول کې زه داسې راغلی شوم. نو زما د سره شوق پیدا شو، ما شعرونه زده کول شروع کړل. مننه ارمان صاحب. دا راته ووایه چې ژوند کې د مخې ته څه اکټیویټیز کول غواړئ؟ مخې ته چېرته تلل غواړئ؟ زما د والد صاحب یو شعر دی که نه، وایي که لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څه که انجینر یا ساینسدان جوړ شي، د علم زور به دې غلو منم، هر څه مخکې چې انسان جوړ شي. د ټول ناول د انسان جوړېږم، بیا به د هغې نه پس ګوډ زبردسته. د ارمان صاحب دغه یقینا دغه خوندورې خبرې دا د دې عکاسي کوي چې موږ له پکاره چې موږ خپل بچي چې دي هغه لږ خپل دغه ته هم پرېږدو چې آیا د هغو څه سوچ دی او څه مخې ته تلل غواړي. ارمان دا راته ووایه چې په سوات کې دنیا خلک چې کوم دي هغه شاعران دي، ادیبان دي او دغه شان چې کوم دی نور هم داسې خلک شته، ستا خپل شوق څه دی چې ته مخې ته لاړ شې؟ زما خو مطلب داسې ډېر فیلډز دي چې خلک وایي چې څه د پیسو لپاره یې، څه د خدمت لپاره. نو زما چې کوم سوچ دی او دغه دا نو زه یم چې زه به جرنلیسټ وم. جرنلیسټ زبردست ماشاءالله. دی زمونږ دغه ته راتلل غواړي. یقینا موږ د جرنلیسټ سټوډنټان یو او دی هم په هغې کې شریک دی. ارمان د سعودي عرب، د دوبۍ، د قطر دنیا خلک تا دا وخت ییني لایو چې کوم دی تا ییني، د هغې دپاره څه ډالۍ کړي دي تا؟ بالکل ستاسو لپاره یو څو شعرونه چې وایي ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو، او تاسو په امرود کې پیسې ګټئ، موږ په زمرد کې تاوان وکړو. او یو غله هغه وي چې راشي په تیاره کې، غلا راشي کور ته هلکې سامان لوټ کړي، او بل غله هغه وي چې موږ یې منتخب کړو موږ لوټ کړو. زبردست زبردست ماشاءالله زبردست. ارمان صاحب ډېره مننه ستا د خوږو خبرو. یو جهان مننه. بالکل جی زموږ سره دلته دنیا شاعران دي او ادیبان دي، هغې سره به هم خبرې اترې کوو. د بل پروګرام پورې ما تر اوسه راکړه اجازت. د لوی الله په امان.